بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زما قابل قدر عزتمند مسلمانان و کشران و مشران ورونو، زموږ موضوع شروع وه چې انسان په کوم عمل جنت ته داخلیږي، کوم اسباب دي چې انسان استعمال کړي د هغې په وجه الله سبحانه وتعالی د خپل بنده جنت ته داخل کړي. نو هغې کې موږ څه ذکر کړي وو. په ننني درس کې به هغه اسباب چې انسان په جنت ته داخلیږي دې باره کې چې کله یو انسان یو بچی وفات شي، دوه بچي یا درې بچي وفات شي او په هغې باندې صبر وکړي، الله سبحانه وتعالی د خپل بنده په دې سره جنت ته داخلوي. یو حدیث کې راغلی د نبي علیه صلات وسلام ته یو کس راغی او د هغه سره خپل زوی هم و. نبي صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل آیا ته د خپل بچی ګران دی؟ هغې ویل او د الله رسوله وی الله دې تا سره داسې محبت وکړي څنګه چې زه د ده سره مینه کوم. د دغه سړي دا زوی وفات شو. څه وخت د نبي صلی الله علیه وسلم نه غایب شو، نبي صلی الله علیه وسلم د هغه په باره کې تپوس وکړو. نو کله چې دغه سړی نبي صلی الله علیه وسلم ته مخامخ شو، نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل آیا ته په دې خبره نه خوشحالېږې چې کله ته د جنت دروازې نه یو دروازې ته راشي او ته د خپل بچی د هغې سره ومومې او ستا د بچی کوشش کوه چې تا ته د جنت د دروازه کولا وکړي. لکه دا حدیث امام نسائی رحم الله ذکر کړی. په یو بل حدیث کې راغلی سنن ترمذي کې دا حدیث ذکر دی. ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وای کله چې د بنده بچی مړ شي نو الله سبحانه وتعالی خپل ملائکو ته وایي وای تاسو زما د بنده بچی قبض کو. نو ملائکو یاو الله تعالی فرمایي تاسو د هغه د زړه مې وواغېسته. نو ملائکو ته وایي او رب العالمین موږ د هغه د زړه مې وواغېسته. الله تعالی فرمایي نو زما بنده څه وویله؟ نو ملائکو ته وایي رب العالمین وایي ستا بنده ستا حمد او ثنا ویله او ویل انا لله و انا الیه راجعون. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي وایي زما بنده دپاره په جنت کې یو کور جوړ کړئ او هغه کور له نوم کېږدي بیت الحمد، یعنې د ثنا صفت کور. په یو بل حدیث کې هم راغلی په سنن ابن ماجه کې دا روایت ذکر دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي و هیڅ یو مسلمان داسې نشته چې د هغه داسې درې زامن مړه شي، یعنې چې لا ګناه ته نه وي رسېدلی، یعنې ګناه د مراد بلوغت دی، چې بلوغت ته نه وي رسېدلی او دا ماشومان درې ماشومان ستا وفات شو. نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي هغوی به د جنت د 8 دروازو مخې ته راوځي. جنت د 8 دروازې د دې مخې ته به دا بچي راوځي او دی چې د جنت په کومه دروازه داخلېدل غواړي داخل به شي. یعنې دا بچي به د جنت د 8 دروازو نه راوځي، مخې ته به ته راوځي. وای دی چې په کومه دروازه داخلېدل غواړي نو داخل به شي جنت ته. ځکه درې بچي وفات شوي دي، دی په هغې باندې صبر کړی دی. که یو بچی هم وفات شي، لکه نور احادیثونه معلومه ده 2 دي وفات شي، لکه نور حدیثونه کې راغلي. او دې انسان صبر وکړو نو الله سبحانه وتعالی د دې په بدله کې دې انسان له جنت ورکوي. په یو بل حدیث کې راغلی امام بخاري رحمه الله نقل کړی دی. انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی. نبی علیہ السلام فرمایل
وای په خلقو کې هیڅ یو مسلمان سړی داسې نشته چې د هغه 3 بچي مړه شي چې هغوی لا ګناه ته نه یې رسېدلی مګر رب العالمین به ضرور جنت ته داخل کړي که د انسان صبر وکړو نو الله به دغه انسان ضرور جنت ته داخل کړي د خپل هغه مهرباني په وجه د هغوی د وجې نه په ده باندې کوي پیروز کې دام راغلی دام امام بخاري رحمه الله نقل کړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل الله تعالی فرمایي وایي زه چې په دنیا کې د خپل مؤمن بنده محبوب ترین څیز قبض کم د انسان ته ما دې بنده یو محبوب ترین څیز دی دا دې زه واخلم قبض دې کم او بیا زما دا بنده د هغه کار ثواب وګڼي چې په دې کې زما دپاره خیر وي په دې به الله سبحانه وتعالی مله اجر او ثواب راکړي نو الله تعالی وایي د ده ما سره د جنت نه علاوه بل هېڅ بدله نشته الله وایي دغه خپل دا بنده به زه جنت ته داخلوم د جنت نه علاوه بله بنده دې له زه نه ورکوم نو بدله یې څه شی دی جنت دی نو کله چې یو انسان ماشومان بچي وفات شي او دې په هغې باندې صبر وکړي نو الله سبحانه وتعالی دغه انسان ته د دې بدله کې جنت ورکوي الله سبحانه وتعالی د تاسو لپاره باندې بالکل توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین